او کلاهما فلا تقل لهما اف چې د مور او پلار کې یو تن یا دواړه حالت د بوډاوالي ته ورسیږي نو فلا تقل لهما اف نو دی ته بدخلین اف کلمم نو باسه. نو قرآن کریم کې رب العالمین حالت د بوډاوالي ذکر کړي دی چې ورسیږي دا دواړه یا یو حالت د بوډاوالي ته نو فلا تقل لهما اف اغه د بوډاوالی په حالت کې به مور او پلار ته دخلین اف کلمم نو باسي. څه مطلب علما تشریح کوي وای د دې معنی دا ده چې کله مور او پلار حالت د بوډاوالی ته ورسیږي او د اغي خدمت پتاش د اغوی لوی بول او واړه بول خدمت ستا په ذمہ باندې ولګي نو فلا تقل لهما اف دغه ټیم کې بدخلین اف کلمم نو باسي. خدمت بکئی او اف کلمه بم په دغه ټیم کې دخلین نو باسي. پتا خلا د پلار خدمت راغلی نه دی، پتا خلا د مور د خدمت وخت راغلی نه دی چې د پلار لوی او دسماته او رکوټه او دسماته پتا باندې شي او تدغه خدمت کئی نو فلا تقل لهما اف پا دغه ٹیم کی با اف کلمه هم دخلین نو باسی. دا خدمت پا پچ پخل کئی اف کلمه با دخلین نو باسی. اف کلمه مطلب دا دے چی تیز تیز نظر باورتم نکئی، پا بد نظر باورتم نگوری، پا ترس نظر باورتم نگوری پلارتا. د پلار او مور خدمت بکئی فلا تقل لهما اف نیخ پنیغ نظر باورتا نکئی خواه ترس ترس باورتا نگوری وران وران باورتا نگوری مور او فلارتا. وقل لهما قولا کریما او چه کل دا وینا ضرورت راشی نو قولا کریما دیرا کریم وینا باورتا کئی خکل وینا باورتا کئی. د کریم وینا څه مطلب دی؟ سعید ابن مسیب رحمت الله علیه فرمائی وی د قولا کریما مطلب دا دی چې مور او پلار سره به داسې خبرې کوي لکه چې یو غلامی او د هغه مالک سخت مزاجی او دا غلام د سخت مزاج مالک په مخ کې خبرې کوي دسی به د مور او پلار سره خبرې کوي. غلام چې دی د خپل مالک سره څنګه پر عجزۍ خبرې کوي نو قل لهما قولا کریما مور او پلار سره به دسی په عجزۍ خبرې کوي لکه دا غلام چې د خپل مالک سره خبرې کوي او پا عجزی باندې لګي او هغه مالک سخت مزاج نو دا غلام څومره په عجزی خبرې کوي نو وقل لهما قولا کریما دی به په داسې خبرې به کوي. یا د قول کریما مطلب دا دی چې دی به په نوم نه رابلي، پلار ته به نوم نه دی، پلار ته به ابو وایي بابا به وایي، مور تبا امی وائی مور بوائی خو مور او پلار با پنوم نرا بلی. وقل لهما قولا کریما جی سر با نرم خبری کئی نرم خبری دا دا بچی دا خبرو پتم دی چی ما سر با بچی نرم خبری کئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا یو کس راغ ورسر مشر کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی دا سوک دے وی دا میں پلار دے مشر دے پلار دے وی آو وی ددن پلار کی مخ کی مزا او ددن مخ کی نم ددن پلار کی مخ کی مزا ددن مخ کی نم دن پا خبر کی مخ کی گا ددن پا کٹ کی ہم برمکی نچی دا دی پلار دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتدا تعلیم ورک پلار نبلار کی مخ کی نزیو دا پلار مخ کی پلار دا خبری نبن مخ کی
نن بچې څنګه د پلار نه مخه علي ته ورشه ته نن ته د پلار حال وګوره ته نن د پلار دا زړه لږ وتپوسه ته خبره څه کوي پلار خبره خو بچو ځای ته ورسوله پلار نه مخه اغسته څه ته وایي پلار خبرې ته نه پرېږدي وي ته په خبره نه پوهېږي ته خبرې ډېرې مه کوه میلمانه را روان دي خو ګورې هسې نه ته به ډېر خبرې نه کوي ډېر ګورېږي به دلته نه ګورې بیا به میلمانه خفه شي پلار وایي ښه د دې ژوند نه راله دا مرګ ښه نه دی چې نن بچې ما خبرو ته نه پرېږدي چې زما میلمانه راغلي دي نو ته به هسې ماحول خراب کړي نو خبرې ډېرې مه کوه خبرې ډېرې مه کوه نو پلار خفه شي وایي یاره ماله خو د دې ژوند نه مرګ ښه دی زوامه تا ته به د پلار قیمت اله معلوم شي د مور قیمت به اله معلوم شي چې تا خدای حرمینو ته بوزي ته حج لتلی او عمرې لتلی او ته د بیت الله نه طواف وکړې او ستا سره پلاري ته چکر پوره کې د کعبې نه غیر چاپیره یو چکر پوره کې نو چکر کې کعبې ته وګورې چې چکر ختم شي نو زه درته وایم چې ستا سره پلاري یا موري نو داسې ورته دی مخ ته وګوره که موري نو د مور مخ ته وګوره که پلاري نو د پلار مخ ته وګوره دا کعبه او د پلار مخ الله برابر کړي دي ته د پلار د مخ د وزن نه نه خبر ته د مور د مخ د وزن نه نه خبر ته څه خبرې چې الته کعبه ویني پتا به 120 رحمت راوریږي دقه کعبه ته یو نظر کوا او یو نظر دراله او د پلار مخ ته ګوره وای دا کعبه او دا د پلار مخ الله یو برابر کړي دي د کعبه د پلار مخ او د قرآن مخ او د عالم مخ دا دی ته کتلو کې اجر دی دی ته کتلو کې ثواب دی د کعبې د لیدلو شرف نه میلاویږي نو د مور د لیدلو شرف خو میلاویږي که نه د کعبې لیدل نه نصیب کیږي نو د پلار مخ لیدل خو نصیب کیږي که نه نو د پلار مخ ته دیخني ګوره وای دا هغه مخ ته چې الله دا د کعبې سره برابر کړی دی دا ما د پاره کعبه ده دا مخ ما د پاره لویه سرمایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابی راغی وی د الله حبیبه جهاد لزما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی مور دې څه حال کې پرېښودله وی مور می جړل او زره وتلم مور می جړل او زره وتلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای واپس لاړ شه مور او خنده او بیا زما مخې لراشه جهاد لبلانه چې سودی مور نه د خندولي ورشه مور او خنده او بیا زما مخې لراشه تا مور ولی په جړه کې پرېښودل تا مور جړه کې پرېښودل او جهاد لزی نه ورشه مور او خنده او بیا راشه یو صحابی راغی وی د الله حبیب جهاد لزما وی مور او پلار دې شته دي وی او وی فجاهد فیهما ورشه د هغې دواړو خدمت شروع که الله به د جهاد عمره اجر په خپل کور کې درکړي دا ټول اجرونه نن کور کې میلاویږي خو کو سړي په حقیقي معنو باندې نظر د مور او پلار مخ ته وکړو تا ته د حج د تلو موقع نشته دی واجب نه دی فرض در باندې نه دی پیسې نشته عمرې له نشي تللی نو د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وګوره د یو حج قبول شوي اجر به الله در نصیب کړي صحابي نبی علیہ السلام ته وایي که دا سړی بار بار ګوري نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بار بار ورته ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکوي بار بار به الله اجر ورکوي دا لویه سرمایه ده چې تا کره کور کې والدین دي علما وایي مور او کور دا د مور نوم دی چې مور نه هغه کور نه چې مور پکې نه مور او کور دی آباد دی چې مور شته اگر که د خاورې کوټه ده خو چې مور شته نو دا کور دی چې مور نه که نه که بلډینګونه آباد شي خو بیا به کور نه نو بیا به کور نه چې کله مور نه مور او کور دې ته ډېر غټ احتیاط پکار دی
هلک راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته شکایت وکړو وی پلار مې رانه ټول مال وخوړو پلار مې رانه ټول مال قبضه کړو اوس هم بچي په پلار شکایت کوي وی پلار مې رانه مال وخوړو زه هم دا تا چې دا ټول عمر د پلار مال خوړلی و تا چې دا مال ګټه دغې وخته پورې تا د چا مال خوړلی و د پلار مال دې نه و خوړلی نو اوس په پلار د چا مال خوري پلار به اوس د چا مال خوري نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له چې بچی راغی شکایت یې وکړو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته وحی راغله اول به پلار راوغواړې او د پلار دی بچی باره کې څه اشعار جوړ کړي دي هغه به واوري بیا به فیصله کوي پلار به یې راغواړې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ولېږله د پلار دی حاضر شي چې داغه پلار راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی تا دی بچی باره کې څه اشعار ویلي دي ما ته هغه واوره وی د الله حبیبه خو ما خپل زړه کې ویلي وو خو ما چاته نه دي ښکاره کړي ما ته الله وحی رالیږلې ده ما ته الله ویلي دي هغه درړه اشعار دي نن ووایه ما ته تا دی بچی د مینې باره کې اشعار جوړ کړي پلار به روان و او ړکې به د بچی د عشق اشعار ویل د بچی د محبت اشعار به ویل ته څه خبرې ته د پلار لګړه خو وګوره که نه ته چې جدا شي که نه د پلار نه نو ته خو خوشحاله ژوند تیری او پلار دې ټوله شپه بچې په ړه کې تغړېږي او جاړي د مور ټوله شپه بچې په ړه کې تغړېږي او جاړي چې زما بچې به په څه حالي زما د بچی به څه حال وي زما په بچی به څه تیریږي ته به داسې سرمایه ماله پیدا کړي چې ته ټلیفون وکړې د بار ملک نه د هغې ړومبې الفاظ دی بچیا څنګه الله دې روغ جوړ لره الله دې روغ جوړ خپل وطن ته راوله ماله داسې سرمایه پیدا کړه دا اواز به بیا نه ګورئ بیا به دا اواز پسې ډېر خفه شي چې کاش چې یو پلار مې وی چې پلار مې مړ نه وی او یا مې مور وی چې ما ته قدر دا ویلې چې بچیا الله دې روغ جوړ لره او بچیا الله دې روغ جوړ کور ته راوله کاش چې دا یو اواز راته کېدلی بیا به دې اواز پسې ړوند شي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی هغه اشعار شروع کا پلار چې اشعار شروع کړل او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هغه اشعار واورېدل بچیا ته زما هغه بچی وی چې تا مال ټول خوب بې آرامه کړی تا به یو تک یو آهو کو نو ما به ټوله شپه خوب نه کو بچیا ما خو خپل ځواني ستا دپاره زړه کړې وه بچیا ته نن هغې وخت ته ورسېدلې چې کوم ته زما تمه وه نو ته په ما لګیا شولې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې اشعار واورېدل بچی ته وایي زما فیصله دا ده چې انت و مالک لابیکا تو ستا مال دواړه د پلار یې زما فیصله وکړه ته د مال تپوس کې ته د پلار یې نو ستا مال د چا دی انت و مالک لابیکا پلار او ستا مال او تو دواړه د پلار یې زه د پلار سره دی چې کله د پلار د عشق هغه اشعار واورېدل هغه اشعار یې ووي چې پلار کم د بچي د عشق په باره کې ویلي د پلار ډېره جوره مینه د مور ډېره جوره مینه دا ډېره جوره مینه ده د پلار او د مور دې دشمنۍ ته مه ودرېږئ که پلار دې چا دشمن کړی نو دا دې بدخوا دی ګورئ ښه که دا لمسه څوک کوي دی ونه منې چې د مور خلاف تې ودرئ د پلار خلاف تې ودرئ دا لمسه چې ګورئ ونه منې ګورئ پلاران خفه شي ډېر زیات زه دې ټولو دنیا ته وامه چې دا پلاران مه جدا کوئ بس په لنډو خبره ده پلاران مه جدا کوئ پلار چې بچې جدا کوي نو هسې چرته به جدا کوي دا پلار به چرته ځي دا یوه جدایي پسې روانه د قبرونو ته در نسې روان دي پلار هم ځي او مور هم ځي دقه جدایي پوره ده ټول عمر له به بیا دې خوشي کور کې ګرځي بیا چې د مور هم شکل زنانه اینی نو زاریږي بتی بیا چې د پلار هم عمر اینی نو زاریږي بتی چې کاش چې نن مې پلار وې
کاش چې نن مې مور وې نو دغه جدایي را روانه ده او بېنېټې دې له دوه جدایۍ مه ورکوئ د پلاران یې خفه کړل پلاران رنځوران شول میندې رنځورانې شولې پلار وی بچیا زما په ژوند ما مه جدا کوه زه خفه کېږم ای بچې په ما خاورې واړه او واپس راشي نو بیا جدا شه په مال ته خاورې واړوه بیا جدا شه خو ماله دا جدایي دا دړ مه راکوه دا دړ مې بیا نه هېرېږي نو پلاران مه جدا کوئ پلار چې بچې جدا کوي دا پلار به چرته ځي دا پلار به چا ته جدا کېږي چې بچې جدا کوي پلار ما ته وایي مولي صاحب زما کم ځای شو ما بچې جدا کوي نو ته ما ته ځای وښیه که نه چا له به ځم ورور له به ځم چا سره به اوسېږم چې بچې مې جدا کوي نو چا له به ځم نو پلاران ډېره ګیله کوي ګورئ پلاران ډېر خفه کېږي ګورئ میندې پلاران نه خفه کوو دا ډېر په دې بچو مهم دي که نه لږه دا مینه وپېژنئ دا مینه لږه وپېژنئ خدای به ډېر رحم وکړي کو دا پلاران او میندې رضا شولې دې که دعا وکړله دې کې به بیا څه نه نو داسې به بچي ناسي د جدایۍ ټیم به راشي جدا کېږي به نو یو به وایي پلار به یم ناسي هلکه پلار به د چا سره یو وایي ستا سره به بل وایي ستا سره به بل وایي ستا سره به نو یو وایي ستا پلار دی او بل وایي ستا پلار دی هغه پلار هم خفه شي نو وایي زه څه وکړم مولي صاحب زه به ګیله تا ته نه کوم زه چا ته ګیله وکړم جدایۍ ټیم کې یو وایي ستا پلار دی او بل وایي ستا پلار دی نو مولي صاحب ما ته خو هم زوی وښیې که نه زما زوی په دې کې کم دی نو هغه پلار په ژړا شي نو بیا وایي د جرګې او د اجرې سړی و ژړلي زه پلار ته وایم ته خو د اجرې جومات سړی وي تا خو به جرګې برابرولې ته ولې ژاړې ته خو مشر سړی مولي صاحب وایي ته خو زما اړه لږ وتپوسه که نه ته خو زما اړه لږ وتپوسه که نه ما له ځکه ژړا راځي که د پردي سړي د خولې نه مې خبر اورېدلی وی نو خیر دی مولي صاحب نن هغه ژبه ما ته وایي دا ستا پلار دی چې کمې ژبې ما ته 100 کاله ابو ویلی دی دا ابو به ما ته کمې ژبې وي دا دادا به ما ته کمې ژبې وي دا مور وی دا امي به ما ته کمې ژبې وي دا دیدی به ما ته کمې ژبې ویلو دا بیبي به ما ته کمې ژبې ویل مولي صاحب نو هغه ژبه پلار ته د رکوټوالي هغه حالت رایاد چې یو بچی راشي غېږ ته وخېږي وي دا زما ابو دی بل وی دا زما ابو دی بل وی زما ابو دی نو پلار سره خو هغه وخت یادي که نه پلار ته خو هغه وخت د رکوټوالي هغه یادي زه وایم کاش چې دا پلار درته وایي چې دا ژبه دې لږه راوباسه ته راوباسه دا ژبه لږه د خولې نه دا ته په کومه ژبه وایي چې دا ستا پلار دی دې ژبې ما ته ابو ویلی دی که نه دا هغه ژبه د هغه زما غېږ ته چې به راوخته وي دا زما ابو دی نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی نو پلار به ژاړي نه پلار به خفه کېږي نه وایي هغه ژبه ما ته نن وایي چې دا ستا پلار دی کومې ژبې چې به ما ته ابو ابو کول د کومې ژبې چې زه ابو وم او د کومې ژبې چې زه سرمایه وم د کومې ژبې چې زه اسره وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کاش چې زه په مانځه ولاړ وې او ما ته زما د مور د طرف نه یو اواز شوی وی چې یا محمد او ما منځ مات کړی وی چې لبیک یا امی مورې ما ته وایي زه حاضر یم مورې ما ته وایي زه حاضر یم لبیک یا امی چې ما منځ مات کړی وی او زه د مور مخې له ورغلی وی چې ما د مور یو اواز اورېدلی وی زه هم کاش چې مور سړي ته اواز وکړلی ته ورته وایي چې لبیک یا امی مورې حاضر سره د تن او سره د وجود او سره د ذهن نن مور خبرې کوي بچې ځان له سوچونه کوي هغه مور بچی به راولګي او د مور خبره به په نیمه کې کټ کړي نو مور په ژړا شي زه دا خبره چا ته پوره کړم زما دا خبره به څوک پوره اوري ما له هم څه ځای راکئ خاوند مې پوره نه اوري همې خاوند دی نو چې بچې مې پوره خبره نه اوري نو زما دا ژبه داسې سپکه ژبه ده
زما دا جبه داسې بې عزته جبه شوله چې دې ته به څوک غوږ نه ږدي. نو ولې دا پلاران او میندې جړوئ؟ ولې د پلاران او د میندو دا ګیلي د اسمانونو ته خېجوئ؟ پلار وی مولي صاحب مال داسې بچې پکار دی چې هغه زما خبرې ته غوږ یخی او زه ورته پوره خبره وکړمه. ښه ابو حاضر جناب، ابو ټیک ده، پلاره ټیک ده، سبا به مې دا کار کړی. مور وی مولي صاحب ماله یو بچې پکار دی چې زما خبره اوري، زه پې د خپل ډب راز وباسمه. دا د ابو هریره په شان بچې پکار دی رضی الله تعالی عنه. ایمان یې راوړو. مور ورته وی د پلار نیکه دین دی پرېښې، دا یو مخ پې وله وو. ولې دې د پلار نیکه دین پرېښې؟ نو دا به یې وله وو په ګیره صحابي. مور دا مخ وخه او مور دا مخ وخه. ابو هریره به غلی ناست وو. زیاده سے زیاده امام الانبیاء ته وی دعا وکړه چې الله مې دا مور مسلمانه کړي. نو بس دی نه پوهېدو. نو پلار په جړا شوي مولي صاحب دې ژبې ما ته ډېر کلونه ابو ویلی دی، نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی، دا ستا پلار دی. نو پلاران او میندې نه جدا کو، ډېر برکات د دوی سره پراته دي او ډېر خیرونه ور سره پراته دي. د پلار سره ډېر برکت پروت دی، د مور سره ډېر برکت پروت دی. زه وایم چې د رونو د جدایۍ ټیم راغلی، یو بچی پکې ووایي چې ما سره مور او پلار پرېږدئ، که په میراث کې حصه نه راکوئ نو مه راکوئ، خو دا مور او پلار راله په برخه کې راکوئ، نو چې دا مور او پلار راته میلو شي، چې دا مور او پلار مې راسره وي، نو دا لویه سرمایه ده ماله، لویه سرمایه. نو ډېر احتیاط کوو. زه درته درخواست کوم، مونږ پکې ولیدل ځکه درته وایم چې دې ژمي کې سړی د پلار له ښکلی ګرم د وړی څادر والي، ښکلې ګرمه جوړه وله والي. دا بده ده. دا پلار به څومره دعاګانې کوي چې مشر پلار یې ستا د لاس جوړه او جامه یې اغوستي، او مور دې تهجد کوي او ستا د لاس جوړه یې اغوستي او په تهجد ولاړی. خدای به دې بادشاه کی بادشاه مونږ په دې کې څه ولیدل ځکه واما. بادشاهان بشئ بچو، بادشاهان بشئ، بادشاهان بشئ د دې مور او پلار رضا والی، بادشاهان بشئ بادشاهان. نو که مور او پلار لته په جمي او په وړي باندې یوه ګرمه جوړه والي، نو دا به څومره ښه خبرې، دا پلار به څومره خوشحالي. ابه ځان لم والي، خو چې ته یې وله راوړې ډېر به خوشحاله شي. زه بچي ته وام واله، نو ما ته بچی وی وی دې ما ته وی ولې نه چې زه وله والم، دې ما ته ووایي که نه. نو زه وایم چې هغه تا ته ووایي چې ماله جوړه راوړه، نو د هغې به څه خوالي. وی ما ته دې وایي که نه. زه ورته وایم ماله د یو ټکي جواب راکړه، بیا به تا ته ووایي. وی وایه. زه ورته وایم چې ته د یو کال وي نو تا خبرې کولی شوې؟ وی نه. نو هم تا له هغې وخت کې جوړې چا اغوستې وي؟ د جمي ګرم سوټ ته له چا اغوستې و؟ نو وی پلار. نو هم تا پلار ته ویلي وو؟ وی نه که نه، ما خبرې نه شوې کولی. نو ما ستا دې پلار ته چا ووایي چې د ګرم سوټ راوړه؟ نو وی پلار مې راته کتل که نه چې لکه ساړه دي او بچي باندې جمع راغې، نو ما ته یې کتل که نه. نو زه وایم دی کم پلار چې به تا ته کتل او جامې به یې درله راوړي، نن هغې پلار ته ته ګوره او راوړه والا وایي دا هغه پلار مې دی چې ده به زما د جمې او د وورې خیال ساتو. نن به دې نه وي او زه به د ده وجود ته ګورم او زه به یې د جمې او د وورې خیال ساتم. حدیث مبارک کې راځي وایي که څوک وایي چې زه د خپل پلار سره په قبر کې ښه وکړم، که څوک وایي چې زه د خپل پلار سره په قبر کې ښه وکړم، نو د پلار د دوستانو دی خیال شروع کی چې د پلار کم هم عمر دوستان ژوندي دي، دا د خپل پلار سره د مرګ نه پس د پلار سره په قبر کې ښه کول دي، د پلار د دوستانو خیال ساتل. څوک وایي چې ما نه مور او پلار ګیلمن مړه دي، وایي هر مانځه پسې دی وایي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. وی الله به په فرمان بردارو کې دا بچي ولیکي چې دی بار بار دا دعا کوي، که ژوندیم دي نو دا دعا کوئ. ښه دا سړي ته ډېر څه یادوي چې بچې مانځه پسې وایي رب ارحمهما کما ربیانی صغیره، الله داسې پې رحم وکړي څنګه چې زه راکوټې وم په ما یې رحم کړی دی. نو بار بار به درته دا یادېږم چې زه راکوټې راغلی وم، زه دې دنیا ته داسې مولي صاحب نه وم راغلی، زه داسې تیار دنیا ته نه وم راغلی،
دا زدی سی رکوټې دی دنیا ته راغلی ومه نو پلار ته د هغه رکوټوالی یاد دی مور ته د هغه رکوټوالی یاد دی مور ته د هغه وخت یادیږي چې تا به ورله ټولې جامې په متیازو پلیتولې مور ته هغه وخت یاد دی پلار ته د هغه رکوټوالی هغه کچې کچې خبرې یادیږي نو د والدینو ډیر احترام کو ډیر خیال یې ساتو او انشاءالله مانځه نه پس ټول لږ ایثار شئ زموږ مدرسه کې جنکو مدرسه کې ختمونه دي ښه په ګڼ کثیر تعداد کې غالبا د شلو نه به سیوی نو ډیر ختمونه دي مختصر به انشاءالله لږ مختصر تقریر او بیا ختم چې ټول پکې شریک شو دا موقع کله ناکله راځي قیامت کې چې عمل نامې وکتل شي یوه صفه به راځي نو کیدای شي چې یوه صفه پکې دا راوړي چې مسجد دی ټول ناست دي او د قرآن کریم ختمونه دي او دی ټولو پکې حاضری کړې ده شاید چې دا صفم الله د مغفرت ذریعه وګرځي او د قرآن د ختم په موقع باندې 4,000 ملائک راکوز شوي صرف په دعا باندې آمین وایي دا ځایونه د ملائکو ډکي چې د قرآن د ختم وکړي نو چې ښه سنت وکړو د هغې نه پس انشاءالله ګنټه نیمه ټیم به ټول لګي چې ښکلې ټول ختمونو کې شریک شو زمونږ د ټولو حاجتونه دي چې ځان له د خپلو حاجتونو دعاګانې وغواړو کلي کې مرضیان دي بیماران دي هغې ټولو ته پکې دعاګانې وکړو دشمنۍ دي بلا حاجتونه هم دي د آخرت حاجتونه هم تړلي دي نو ډېره ښه موقع ده ټولو ته مې دا درخواست دی چې ټول مانځه پسې لږ کینو چې ختمونو کې شریک شو و آخر